دغه ماشوم مړ شو، جنازه مولا وکړله. دغه ماشوم مړ شو، د قبر سر او خپو ته مولا تلاوت وکړله. د هر چا په سترګو کې سپک او د هر چا په ژبه باندې د مولا سپکاوي دا شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی واجب الاحترام. تاسو به کتلی وي چې یو کالج یونیورسټي والا یو طالب العلم داسې 2-3 ورځې مخکې د اکسیډنټ په وجه باندې هغه مړ شوی و یا مړ کړی شوی و، دې نه بالکل خبر نه یو. البته نن د هغې دغه مرګ په وجه باندې په سوشل میډیا باندې د علماء کرامو کم تضلیل کیږي او هغه خلک چې هغه د دین نه ناخبر دی، د اسلام نه ناخبر دی، د قرآن نه ناخبر دی او د مدینې د جانان نه ناخبر دی، هغه خلک نن خپل هغه غم، خپل هغه درد او دک، خپل هغه غصه په اسلام او په دین او په مولا باندې وباسي. په دنیا کې موجوده دور کې د ټولو مظلوم طبقه هغه د مولا ده. دغه ماشوم مړ شو، جنازه مولا وکړله. دغه ماشوم مړ شو، د قبر سر او خپو ته مولا تلاوت وکړله. دغه ماشوم مړ شو، دې ته دعا مولا وکړله. بیا هم د مولا ګناه دا ده چې مولا دی، ځکه مظلوم دی، د هر چا د سترګو، د هر چا په سترګو کې سپک او د هر چا په ژبه باندې د مولا سپکاوي دا شروع ده. مولا د خپل ځان نه هیڅ نه وایي. مولا عالم، طالب، حافظ، قاری هر هغه خبره کوي کم چې د مدینې جانان کړی وي، کم چې د جانان شاګردان کړی وي. هغه خبرو په وجه باندې دغه ناپوهه قام، دغه ناپوهه خلک یو داسې معاشرې سره د دې تړون دی، یو داسې یو چا سره د دې تعلق دی چې هغې د قرآن او د اسلام نه هم ناخبر دی او د اسلام او د دین حکمونه د خپو لاندې پامال کوي. کله چې هم یو مړی مړ شي، پکار ده چې د مدینې د جانان په خبرو باندې عمل وکړی شي. باید د رسول الله دغه پیغام باندې غور وکړی شي چې اقرأوا علی موتاکم سورة یاسین، چې تاسو په خپل دغه مړو باندې سورة یاسین وایي، سورة یاسین تلاوت وکړي. تاسو الحمد شریف، سورة الاخلاص وایي، دغه مړو ته وبخئ چې الله ورته اجر ورکړي. الله که دغه انسان عذاب کې وي، عذاب کې کمی راشي، که چېرته جنت کې وي درجات بلند شي. نو دغه د موسی دغه واقعې نه یو 2 خبرې مونږ ته ډېرې زیات واضح طور سره څرګنده شوه او معلومه شوله چې په دغه دنیا کې داسې خلکو سره د خپل ژوند تړون نه ده کول پکار چې ستا د مرګ نه پس دغه خلک هغه ستا دپاره د عذاب یو سبب جوړیږي. چې کله یو مولا مړ شي، شاګردان ورپسې تلاوت وکړي، مولا ته په قبر کې فایده رسي. د پښتون کلتور، د پښتون دستور او د پښتون دغه قام غیرت، دغه شمله دا به پښتو او د دین په دغه نوم باندې د غیرت تقاضا کوي او د همیشه د پښتون دغه شمله د دین په نوم باندې دا بلند او اوچت و. نن دغه خلکو په دغه معاشره کې د پښتون قام دغه شکل او صورت دغه معاشرې ته د دمتوب په دغه توګه باندې ورمخامخ کړله. د پښتون قام تاریخ تاسو وګورئ چې همیشه په مسجد او په مولا غیرت کړې ده. د پښتون قام تاریخ وګورئ چې دی همیشه اسلام پسند، مذهب پسند، حیادار، عزتدار خلکو. نن په معاشره کې واکداران هغه څوک دي چې خپل پښتانه ته فحاشي ورخی. نن خپل پښتانه د ډمتوب په لار روان کوي. نن خپل پښتانه نه د قرآن تعلیمات هیر کړله، دغه سنګدرغاړه خلک مشران کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثونه معلومیږي. رسول الله فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب. دا دم توب
یا دغه شان دي ګانې بجانه دغه رباب دغه منګي دغه ټنګ ټکور دا په دغه زړه کې منافقت پیدا کوي. تاسو وګورئ هغه خلک چې په ظاهره باندې مسلمانان د امت سره همدردي کوونکي خلک په معاشره کې د غریبانو سره مرسته کوونکي خلک دومره منافقین جوړ شوي دي چې هغې د نفرت دغه نظر مخامخ عالم او دین او اسلام او قرآن وي. نو دغه ماشوم په دغه قبر باندې تل او دمتوب کول او بیا د رباب او د منګي او د ډنګ ټکور دغه مجلس منعقد کول یقینا دغه ماشوم سره هم ظلم دی او د اسلام سره هم غداري ده او د پښتون د کلتور او د پښتون قام د عزت او د هغې نوم سره هم دا دوکه ده. نو ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې د خپل مشرانو تاریخ وګورئ، د خپل مشرانو تاریخ وګورئ چې هغه څومره په دین مینه مسلمانانو او بیا څومره په معاشره کې د عالم قدر او د اسلام ته څومره په اوچت نظر باندې کتل. مولا خو صرف درته دا وایي چې جانان د مدینې هغې دغه ټنګ ټکور دغه ګانې بجانه دغه رباب دغه فحاشي دینه منع فرمایلې ده. اوس چې په دې خبره باندې د مولا خلاف کوي دا د مولا خلاف نه ده، د مدینې د جانان خلاف کوي، ځکه چې مولا د هغې د مدینې د جانان خبر نقل کوونکی دی. نو ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې دغه ماشوم پسې تلاوت وکړي، چرته صدقه وکړي، نفلونه هغې دپاره وکړي، ثواب ور وبخئ چې الله هغې دغه روح او دغه جسم ته راحت او سکون ورکړي چې هغه غریب خپل دغه ژوند هم په دنیا کې دغه ټنګ ټکور کې تیر کړی و، الله دې ورته معافي وکړي او امید لرو چې داسې به نه یې کړی، او که چېرته داسې کړی وي نو هغې د مغفرت دعا وکړي، نه کې دغه ډمتوب دغه مجلس منعقد کول او بیا د هغه ماشوم ته ضرر رسول دا د مسلمان شان نه دی. خلاصه د ټولو خبرو دا ده چې پښتون قوم دا غیرتي حیاداره اسلام پسند د علماو سره مینه محبت لرونکي خلک دي او د پښتون قوم تاریخ د دمتوب او د رباب او دغه شانتي د ګانې بجانې او د فحاشي او د ګړاګانو نه ده شروع شوی، بلکې د پښتون قوم دغه تاریخ دا د ننګ د غیرت د جهاد او د سنگر په میدانونو کې او دغه شان دي د حیا او د عزت نه شروع شوی ده. نو باید چې د خپل د پښتون قوم دغه تاریخ سره او د خپل پښتون قوم دغه مشرانو سره بې وفایي ونه کوي، هغې دغه تاریخ دغه دنیا کې تاسو ګندنه کوي، نو دا به د ټولو مسلمانانو خصوصا د پښتانه دپاره به ډېر ښه وي.